السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو جندي سر ته راغلیم، دریای جندي ته. زمونږ د کلي یو ډېر مشهور علاقه ده او ډېر ښایسته ځای دی. انشاءالله د دریای جندي سیند نه باندې کوم. دا دریای جندي زمونږ د کلي یو ډېر ښایسته ښایست دی د عمرزو، او دلته کې د هر ځای نه کسان راځي، بعض علاقو نه کبان نیسي. او د اوبه زما په خیال چې د سوات نه راځي، د کابل نه راځي سوات ته، او سوات نه بیا منډې ته راځي، منډې نه بیا دې علاقې ته راکوزېږي، او د دې ځای نه چې کوم دی نو بیا دا شروع کېږي، دا بیا ځي هسې چارسدې طرف ته، او بیا پېښور خیال چې ناګمان کوټلي ته دا غورځېږي. دا یو ډېره ښایسته سیندري ده. مونږ له الله پاک ډېر ښکلي وطن راکړی. زمونږ شکر دی ټول پاکستان ښکلی دی. که وګورو سوات ته وګورو نو ځان له ښکلي ښایست لري، که ګیر ته وګورو نو ځان له ښکلي ښایست لري، که آزاد کشمیر وګورو نو ځان له یو ښایست لري. دغسې به هره صوبه کې یو ځان له ښایست او ښکلا پرته ده، او زمونږ چارسده کې الحمدلله یو ځان له ښکلا پرته ده. دا یو ډېره ښایسته سیندري ده. او بس مونږ به دوی چې مونږ سره د خپلو ملک او د خپل وطن قدر نشته. یعنې مونږ الله پاک ډېره ښکلي ملک راکړی دی چې د ښایست پکې څه کمي نشته، د ښکلا پکې څه کمي نشته. په هر لحاظ سره، په هر صورت سره زمونږ وطن زمونږ ډېر ښکلی دی، او الله پاک ته نور هم ښکلي کړي، او الله پاک ته د حادثو نه محفوظ وکړي چې زموږ په دې وطن باندې ډېرې غټې غټې حادثې راغلي. د دهشتګردۍ حادثې پرې راغلي، د سیلابونو حادثې پرې راغلي. نو الله پاک زموږ دې ملک له امن ورکړي، او الله پاک ته پکې بیا هغه رونق بخل کړي کوم چې یو څو کاله مخکې چې نه پکې دهشتګردي وه، نه پکې فسادات و، هېڅ څیز پکې نه و، هر ځای کې امن او خوشحالي وه. نن الله پاک فضل کړی دی، موسم ډېر ښکلی دی، او الله پاک ډېر دې رحم او کرم کړی دی. وړاندې لږ ځو، وړاندې ګورو چې وړاندې حالات څنګه دي. د مرغو شغار هم شروع دی، مازدیګرۍ ټیم دی، به دوی هم خپلو خپلو ګونسلو ته ځان رسوي. دا د اوبو په منځ کې یو سیندري دی، یو ښایسته دا د جوارو پټۍ دي، جوار پکې شوي دي. وریاض راغلی، بیا الله پاک ته خیر کړي. وګورئ دې شینکۍ ته وګورئ، الله چې یو ډېر ښایست دی، په ترکوټې شان ډنډ دی. مونږ چې ماشومانو ته به ډېر راتلو، خو اوس مونږ هم سره دونه وخت بېنوزګارېږو، چې مدرسو کې یو، په مدرسو کې پابند یو. شکر دی چې الله پاک دغه دین خدمت نصیب کړی دی. او نور مېلمانه راځي، نو بس دونه وخت نه چې سړی پکې لږ چکر ولګي. دغه ملګري کبان کوسې نیسي. دا ډېره ښکلې علاقه، سرسبزه علاقه، شاداب علاقه ده. عمرځی والله چې د عمر ځای دی، پته نه وي چې چا ورته دعاګانې کړي، خو د بزرګان هم پکې ډېر لوی تعداد
اوس هم پکې الله فضل دی موجود دی د دین یو ډېر لوی ګړ دی الله پاک فضل دی ځای په ځای پکې مدرسې وي خانقاګانې دي پکې تبلیغیان حضرات پکې ډېر زیات دي علما پکې ډېر زیات دي طلبا پکې ډېر زیات دي صوفیان بزرګان پکې شکر ډېر زیات دي یو ډېر ښکلی ښایست لري دا د شولګره دا په شولګره مشهور دی جندي شولګره موږ ته عام طور جندي وایي دا علاقه مشهوره په شولګره ده اخواته بیا چیني علاقه چینا شینکۍ پرته ده دلته ډېر خلک راځي د بار ځای نه کبانو له او بس دلته کې څوک پکنک مناوي څوک څه کوي څوک څه کوي دا سوپندارانو بوټي دي چینار ورته وایي دا د ترکي پیداوار چینار دلته ډېر مشهور دي او دا پکې دا پکې دننه ځای دی دا ښایسته ښکلا ده د اوبو په منځ کې یو اوچ میدان ځان یو سیند دی د په اوبو کې الله پاک له یو ښایست او حسن ورکړی لمر نن غیب دی اوس نن نه ښکاري هویت د ځای په ځای او د اوبو شور او ابشار یو ډېر عجیبه خوند کې اوبه روانې دي یا الله خیر کړي دا د اوبو رواني د علامه عباس یو دوه شعره به بس هسې څو دفعه ووایم ځکه چې نن مې ډېر خوشحاله شو الحمدلله زموږ د علاقې په دې حسن و ښکلا لیدو باندې دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر دا مختصر غنتی مختصر ویلاګ دی